اتات یم نمبر صورت دی شوی دی فساد صورت بقرینه او مخکیا د صورت آل عمران نه ورابطه د مخکی صورت سره دا په صورت اعراف کې اثبات د توحید په دلایل عقلیه سره په دې کې حکم د جهاد دی د پاره د خورولو د توحید مخکی صورت کې تیزی و په تبلیغ باندې په دې کې بیان دی د تیزی چا جهاد دی په اول صورت کې آداب د نبیه په دې کې صفات د مؤمنانو دي مخکی صورت کې دعوت د انبیاء علیه السلام په دې کې بیان د آخري پیغمبر د جهاد دی دعوت صورت د الانفال لله والرسول دویمه دعوی د القتال فی سبیل الله خلاصه صورت داوه صورت کې دوه حصے دي اول حصہ 40 نمبر آیات پورې ده په دې کې دوه بابونه دي اول باب 19 نمبر آیات پورې په دې کې اوله دعوه ده چې انفال د الله او د الله د رسول اختیار دی بشارت ورکوي مؤمنانو لره 15 صفات ذکر کوي د مؤمنانو او شپږ علتونه دي د پاره د اولې دعوی چې انفال د الله او د الله د رسول دی اول قانون به د جهاد ذکر کی سورت انفال دا کل په کلا مدنی سورت دی کله چې بدر کې مسلمانانو الله فتح ورکړه او فای کې غنیمتونه مسلمانانو ته حاصل شلو دغه نامخ کې د غنیمت څه حکم قرآن او حدیث کې نو دای د وجنه د صحابه کرامو په مابین کې په مال غنیمت باندې اختلاف پیدا شو بعضو دا ویل چې مال غنیمت د هغه چا برخه ده چې څوک جهاد کې جنګېدلی وي بعضې چا ویل چې غنیمت د هغه چا برخه ده چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړ وي او بعضې ویل چې نه په غنیمت کې د هغه سړي برخه شته څوک چې دفاع ته ولاړي په دې مسله کې اختلاف پیدا شلو الله آیات راولېږو یسألونک عن الانفال پیغمبر ستانه تپوس کیا په باره د مال غنیمت کې نو ورته ووایه چې د مال غنیمت اختیار د الله او د الله د رسول دی دا یې حکم رالی بیا وروسته ذکر کوي چې مال غنیمت دا به 15 برخې کوئ 15 حصه به د بیت المال او 4 حصې به دا به د مجاهدینو په مابین کې تقسیمیږي د مجاهدینو اموال دا په 3 قسمه دي یو ته غنیمت ویه غنیمت هغه مال ته ویه چې په قتال سره حاصل شي په جنگ سره دویمه ته نفل ویه نفل هغه مال ته ویه چې امیر المؤمنین او امیره د مجاهدینو دا یا بعض مجاهدینو لور کی زیته او دریم قسم مال مالفی دی مالفی هغه مال ته ویه چې بغیر د قتال نه حاصل شي دا مالفی دا ټول د بیت المالی په دې کې د چا برخه نه ځکه کې جنگ منګ نه شوی او دا نوره د مجاهدینو مابین کې تقسیم مالونو ته وی یسألونک تپوس کیا پیغمبر استان عن الانفال فبارا د مال غنیمت کی دلته انفال په معنا د غنیمت باندې دی ولت وای پیغمبر الانفال مال غنیمت لله د الله اختیار دی او رسول او د رسول اختیار دی
فاتقوا الله ویریږئ د الله نه فبارا د مال غنیمت کې اترکوا المخاصمه فی الغنائم د الله نه ویریږئ جګړه مګړه پرېږدوئ په بارا د مال غنیمت کې په دې کې جګړې مه کوئ واصلحوا ذات بینکم او صلح وکئ په مابین خپل کې واطیعوا الله تابعداري وکئ د الله ورسول او د رسول د الله ان کنتم مؤمنین کو تاسې وئ مؤمنان انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله د دې جنا د مؤمنانو صفات ذکر کیا 15 صفات انما المؤمنون یقینا کامل مؤمنان الذين لا یاغ خلق دی اذا ذکر الله کلا چې یاد کړي شي نوم د الله وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د دیو د دیا زړونه ویریږي چې کله د الله نوم یاد شي دلته ګوره وجل راغلی دی او سورت رعد کې براشي 28 نمبرات کې آلته اطمینان راغلی چې الا بذکر الله تطمئن القلوب آلته الله ویا خبردار ګوره په ذکر د الله باندې زړونه مطمئن کیږي او دلته ویا ویریږي اصل کې دا مختلف حالات او دا دواړه صفات د مؤمن دي چې کله وعیدونه واوري کنه وعیده ویری خبرې واوري نو دا ویریږي او چې کله تذکره واوري بشارتونه واوري په باندې اطمینان حاصلیږي او دا به صورت زمر کې راشي 30 نمبرات کې دا دواړه راجمع کړي چې ایمان نوم د څه دی د خوف او د رجا یعنی یو د الله نه ویره او یو د الله نه تمه نو ویریږي ما چې یاره د عبادت به زمونږ قبول او کنه او بیرته تمم دا چې او د عبادت به الله رب العزت به قبلی د عبادت زمونږ تمم لري نو حالات مختلفه دي یا معنا دا د ذکر الله کلا چې یاد کړي شي نوم د الله وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د دیو دا په وخت د توبه کې چې کله د مؤمن نه خطا وشي ګناه نو دا الله یاد یا رحمان یا رحیم یا کریم نو په دا وخت کې دا په خپل ګناه باندې پښیمانه دی نو په ګناه په وجه باندې دا د زړه ویریږي چې الله لاله په عذاب رانه کی او چې کله توبه قبول شي نو الله نوم یادېږي نو هلته اطمینان زړه ته حاصلیږي سکون یې حاصلیږي نو وجه دا حال د څه دی دا د توبې دی اطمینان دا د عام اوقاتو دی بعضې دا ویه چې نه دریم قول دا ذکر الله کله چې یاد کړي شي نوم د الله وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د دیو زړونه ویریږي کله چې کله د قیامت حالات بیان شي نو حال د قیامت چې کله بیانې دا یریږي او چې کله د جنت حالات بیان شي مؤمنانو لره نو دته اطمینان حاصلیږي څلورم قول دا دی چې دلته د وجل نه مراد دا حال دی د یووالی چې کله دا ځان لناستیا نو دا په خپل ګناونو باندې جاړي او الله یادای او دا حدیث کې د مؤمن صفت دی چې هغه مؤمنه باندې جهنم حرام دی چې د کم مؤمنه د الله نوم یادیا او د سترګو نه اوښکې لاړي نو په داسې باندې جهنم ور حرامیږي نو دین مراد یووالی دی اکسویت مراد ده آلتا سورت رات کې اطمینان مجمع نه مراد ده چې کله مجمع کې الله یادیږي قرآن لوستلی شي نو مخکې ویل رحم د باندې کی نو بیا حدیث کې راځي سکینه پې نازلیږي رحمت پې الله نازله رحمت کې الله پټوي نو په مقام باندې په هم مقام باندې مسلمانانو په مجالسو باندې اطمینان قلبي الله انسان لور کوي او یکسوی کې چې ناس یې بیا دایریږي جاړي ده نو دام د مؤمنان ځان له صفت دی نو ګوره چې ذکر کیا نو د الله یېره به دي خو دانګونه به نه دانګونو ته به چېرته جوړي او د یا دانګونه وینو معلومه ده شوله چې د دې ذکر د قرآن خلاف دی
نو دی دا وایه چې یاره موږ باندې څه راځي، دا په موږ باندې وایي دا په حالات د وجد کې ده. دوه حالات یې د صوفیه وکنه، یو حالات د قبض یې چې کې قبض شوی، نو او یو حالات یې د څه د وجدي. نو د قبض حالات یې د یک سوی ځان لري، دا ځان له ناسي بکس پګې په سر کړي څادرې ځان باندې راچلی لکه وایي مور د حالات د قبض کې دي، خبرې اترې نه کوي، سلام نه علي، ځان له ناسي پیرانو حالات ته نه دي لیدلي که ما لیدلي دي. صحیح ده. ما نه خو یو شی نه دی خلاص ورځو پې چې دا څه لوبه ده. عبدالله شاه غازي له لاړو نو بره وختلو، وی داسې تاو شمال داسې نه تاویږم، داسې تاویږم. نو دی ته د تواب په شکل تاویږي، داسې ترتیب یې وله جوړ کړی چې چکر به ترې وی نو ته تواب شکل دی جوړی. زه ته به د چپ طرف راتاو شو چې لږ مزل مې وکړ یاره مینجاورانو نارې شروع کړې، ویل حیدر حیدر، انور ویل علي علي. بس په ټوله دا کې درګاه کې روره چغې شروع شي، چپلې مپلې مې ورته پرېښوستې سره وڅښتېده. کوس کس ولاړو ما ته ویل ولې مال چې دغه شان کار ویل زر زګندې ویل اوس به دې سیند ته واچئ. دا ویل څه لږ خو نه دي، او ویل ته خلاف کې راغلی یې، لکه مال خلاف مې نه دی کړی، خو دی ته تواب شکل جوړ کړی، موږ دې بل طرف راتاو شو. نو مسله دا ده چې ګوره تا ته ښه مزیدار کارپیټ باندې پروت دی او پلاله درته خوره ده او شاته کیچ کولو ته سړی م ولاړ دی، کیچ کوي که نه شاته، هغې ته له سړی ودرولی چې راولیږي شاته ورته ولاړې روی کیچي، بس کېنه دانګونه وی. اوس ده ته د خوږ قاري تلاوت ولګوه او د بلۍ په سر یې کېنوه او مزیدار ورته د ښایسته قاري تلاوت په ده د وجد راشي چې دی د اورمېږه ماتېږي که نه، خو ده ته دا پته ده چې جومات دی د خوږېدو ځای نه دی. صحیح ده. او د ډوډۍ د هضم کولو ځای دی، نو راشه دانګونه پکې ووه او ذکر پکې وکړه. نو ذکر دی ته وایي. دا کم اسکار چې دی کوي دا د قرآن د حدیثو نه خلاف دي وسه دي. ذکر به هغه معتبري چې الله او د الله رسول یې طریقه ښودلي، نو هغه ذکر به کوي. دلته دا صفت دی اولنی ځان کې راوله، مؤمن دانګونه نه وایي، الله وایي وجلت قلوبهم، زړه به یې یېرېږي، په ویره باندې دی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاته، او کله چې لوستلی شي الله وایه په دیو باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا. دویم صفت یې دا دی الله وایه زیاته یادې ولره ایمان. ایمان یې څه کېږي زیاتېږي، دا ځان له مسله ده اختلافیه چې آیا ایمان کې زیادت راځي که نه. نو دا نزاع لفظي ده، لفظي جګړه ده، لفظي اختلاف دی. حقیقت کې مسله دا نه چې ایمان کې زیادت او کمی، چې کم ایمان ذات د ایمان دی نفس ایمان دی، په نفس ایمان کې زیاته او کمی نه راځي. د هغې مثال دی پویه کومه. دا مثال دا دی چې ټرانسفارمر دی او د هغې نه د بجلی کنیکشن راغلی، نو اوسه چې ماتې نه ډبل تان راوستی دی او دلته مې ورته لیګولیټر لګولی او 5000 ته مې ورخیجولی، نو بلپونه تیز دي. وستان بجلی بولې ده خو تا ورته لیګولیټر نه دی لګولی، مزې د نری دی، نو بلپونه ډیم دي. بلم بولې ده او ساجي دا غم دغه حال دی. نو دا نفس بجلی پاکلمو کې هغه بجلی خو شته، خو د چا دا تیزه ده د چا دا کمه ده، خو بلی شته. خو چې نفس بلی لاړه نو بیا خو ایمان لاړ. دا ایمان اقا نری دغه هغه د بله پاکلمه ده، بچ چې هغې له کرن راغلی دی، نو د چا اعمال زیات قوي دي، نو د هغه دا کرن ښه تیزی لیګولیټر یې ورته مضبوطې لګېدي. صحیح ده. د چا وستاجیه بل دی، د چا بل دی، نو هغه ته د چا ټرانسفارمر ایمان قوي دی، د هغه ایمان ښه قوي دی. نو دا اصل کې څه ده؟ دا نزاع لفظي ده. نزاع لفظي دی ته وایه چې حقیقت کې اختلاف دا نشته دی.
او دا کم ایمان چې په حدیثو کې راغلی د زیادت او دا کم ایمان په قرآن کریم کې زیادت راغلی دی نو دا اعمال دي. نو د اعمالو په ذریعه د انسان په ایمان کې زیاتی او کمی کېږي، خو په نفس ایمان کې چې نفس ایمان دی کم خو لاړی د منځه دی ویوړ د دې خو د دغه کرن مثال خو چې د درې کو بلب مړ دی بیا خو پکې نشته. خو چې کله زیاتی وساجي بټن ووا زیاتیږي او کونه کمی کمیږي، خو نفس ایمان کې ګوره په نفس کرن کې زیاتی او کمی دا نه راځي. دا د جمهور علماء د امام ابو حنیفه په دې کې اختلاف دی. با امام بخاری په باب کې د ډېر زیات حدیث یې راوړي دي. و اذا تلیت علیهم الملائکه لا چې لوستلی شي په دیو باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا نو زیاته دیو لرا ایمان وعلی ربهم او دریم صفت یې دا دی وعلی ربهم پر خپل باندې یتوکلون دی بروسه کوي. دا توکل په کم وخت کې دی د اسبابو چې کله د اسباب استعمال کې کنه نو بیا الله ته وسپاري د اسبابو د لاندې. لکه حدیث کې راځي یو سړی راغلی هغې څه اوښه وه، رسول الله ترې نه پوښتنه وکړه ویې څه دی کړه؟ ویې بس الله ته مې وسپاره. د الله نه بیا وینا ویل اول یې وتړه بیا یې وروسته وتوکلتو علی الله. نو داسې به نه کوې چې په جب کې د څه یو چوانی نشته دی او ویې زه پېښور له ځمه او څوک ته وایي کرایه په څه وی ته وایې چې توکلتو علی الله. نو بیا به په بازار کې څه کې سوال نه توکل به هله کې چې اسباب به استعمالې د هغې نه وروسته پیغمبر به زغره وتړله توره به یې راواغسته جنګي ټوپۍ به یې په سر کړه د هغې نه به وروسته ویل توکلتو علی الله. نو اسباب اختیاری ښه یتوکلون نو دی په خپل رب باندې بروسه کوي. څلورم صفت وایي الذین لا یا کسان یقیمون الصلاة چې دیا ودریا مانځه لره. او پنځم صفت یې دا دی و مما او بعضې د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی دیو لره ینفقون خرج کوي د الله په لاره. ټول مال الله نه غواړي. هلته مې ته صورت محمد راړولی الله ټول مال د نه نه غواړم بعضې مال. نو بعضې وایه چې دې کې اشاره د فرضي زکات ته 8 روپۍ ده. دارنګې سرسایه ته چې په کال کې یو ځل ده او واجبه ده. اره صورت اعلی نه ثابته هلته لا و مما او بعض هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی ولره خرج کوي د الله په لاره. نو پنځه صفته شو یو چې الله یادېږي نو ویرېږي، یو چې قرآن بیانېږي نو د ایمان زیاتېږي، درېمه په الله باندې بروسه کوي، څلورمه د مانځه پابندي کوي، پنځمه دی مالونه لګوي. دقه ته پنج پیر وایي. پنځه پنج پیران دی ته وایي. دا قرآن کې الله ذکر کړي دي ښه بس پنځه صفات. اولئک الذین خلقهم المؤمنون دی مؤمنان حقا رښتیني لهم الایدی ولرا درجات مراتب دی عند ربهم په نزد رب د دیو باندې و مغفره او بخښنه ده و رزق کریم الای روزي د عزتمنده کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. دا اول علت دی د اول داوی. داوه د صورت سوا الانفال لله والرسول د مال غنیمت الله وی ورازما او د رسول لیا. ولی دی کما اخرجک څنګه چې الله تعالی رایستلی دی نو ستا څه نو طبیعت نو خو الله راویستلی نو دقه رنګ یا ستاسو طبیعت به خراب یا په مال غنیمت خو اختیار د الله دی. بس الله وی زما د اختیار ته به چې دله ورکه نه الله وی دا زما کار دی. اوس مؤمنان ویل چې د بدر په غزا کې منګه د هغې ډلې سره وجنګېږو چې د چا څه اسلحه نه وه. هغه ډله څوک وه؟ د ابو سفیان قافله. اخو روغه رمټه وڅښتېده. نو بیا وروسته لښکر تیار شو د 1000 فوج د ابو جهل په نګرانۍ او مشرۍ کې او الله غوښتله چې زه د اسلحې والا ډلې سره جنګو او مؤمنان ویل چې موږ د بې اسلحې والا سره جنګېږو. نو الله کما اخرجک ربک نو قل الانفال لله والرسول. دا چا ویلی دی؟ مبرد وی علامه الوسی ذکر کړي وی الانفال للرسول وان کرهوا کما اخرجک ربک الى القتال وهم کارهون. ته چې پیغمبرات څنګه راویستلی الله جهاد ته او جنګ ته
دې مؤمنانو دا وتله بد ګڼله. دا قرنګې د مال غنیمت اختیار د الله سره دی پیغمبره، اگر چې دا صحابې بده ګڼي. لکه تا وویل چې موږ پکې دفاع والا له حصه ورنکو که نه، حالانکې دفاع والا له پکې حصه ده چې ستا څه کم تلي جنګ دی نه یې کړی، څوک به اوبه راوړي، څوک به شاته دښمن ته دفاع ته ولاړي، څوک به شهید شوي مخکې به جنګېږي. نو دی ویل چې حصه به صرف په غنیمت کې د هغه چا چې څوک جنګېدلی او چې دفاع ته زمونږ ولاړی وی دی خو جنګ نه دی کړ د دی نشي. نو دی بده ګڼه. الله وایي تاسو خو وتل هم بد ګڼل که نه، نو د هغې اختیار هم زما و. نو مال غنیمت هم بد ګڼئ، الله وایي د دې اختیار هم زما دی. یو معنی. عکرمه تقدیر را ایستلی دی. زاد المسیر وایي فاتقوا الله د الله نه ویرېږئ واصلحوا ذات بینکم فإن ذلك خیر لکم کما ان اخراج محمد خیر لکم. ادا سی وی ګوره ای د الله نه ویرېږئ او صلح وکئ په خپل مابین کې، دا به دله غوری. څنګه به غوری؟ کما اخرجک څنګه چې راویستو پیغمبرانو دا ستاسو دپاره غوره او چې الله پې د کافرو ملا ماته کړه. نو تاسو دام دله غوره ده چې د الله نه ویرېږئ او د مال غنیمت په مابین کې په باره کې اختلاف مه کوئ، دا دله ښه ده. نو الله وایي څنګه چې دله دا ښه وه چې پیغمبر مې راویستلو او د کافر ملا مې پې ماته کړه، ستاسو دپاره ښه. دا قول د اکرامه دی. کیسایي ویه چې دا متعلق دی په مابعد پورې، په مابعد پورې متعلق دی. داسې وګوره مخکې را روانه ده یجادلونک فی الحق، جګړې کولې ستا سره فی الحق په باره د جهاد کې. دلته د حق نه مراجعات دي. اوس ګوره ای یجادلونک فی الحق کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ستا در ایستله چې څنګه د کور نه د پاره د حق د اظهارو. نو یجادلونک دیا جګړې کولې پیغمبره فی الحق ستا سره په باره د قتال کې. نو دام حق خو نو په دې کې جګړې الله وایي مه کوئ چې څنګه وتل د پیغمبر په حق او تاسو څه جګړې کولې. الله وایي داسې د مال غنیمت اختیار هم د پیغمبر او د الله دی او تاسو پکې څه کوئ؟ بحث مباحثه کوئ. دا څوم قول دی؟ دریم قول دی وسادي. نور اقوال هم پکې سراج المنیر ذکر کړي او امام قرطبي خو پکې ډېر زیات ذکر کړي په دې ځای کې. کما اخرجک څنګه چې راویستلو تا لره ربک ستا رب من بیتک د کور نه بالحق په حق سره. وان فریقا لا یقینا یو ډله یو جماعت من المؤمنین د مؤمنانو نه لکارهون بد ګڼونکي وو څه لره وتلو لره. اوس سوال درته پیدا کېږي چې دی خو د جهاد دپاره وتل، نو ولې صحابو دا بد ګڼل حالانکې جهاد بد ګڼل خو کفر دی؟ جواب د هغې نه دا دی چې دې نه کراهیت تبعیه مراد دی. کراهیت تبعیه. ولی جهاد کې خو څه ګوړې نه وشتی شي، خو یا به شهید کېږي او یا به زخمی کېږي، او شهادت او زخمه دا طبیعت ښه نه ګڼي. طبیعت خو سهولت ښه ګڼي او روغ رمټ صحت ښه ګڼي او دارنګې ژوند ښه ګڼي، خو جهاد خو دا الټه ده خبره. نو الله ویا لکارهون یقینا یوه ډله وه د مؤمنانو نه چې هغې بد ګڼله وتلو لره. بعضې دا ویلي چې دا منافقان پکې وو. نه، دا قول ځکه غوره نه دی چې په بدر کې کم خلک شریک دی نو دا مکمل کره مؤمنان دي، په بدر کې منافقه نشته دی. نو چا چې دا قول کړی چې نه دا لکارهون دا نه منافق مراد دی، نو دا قول خطا دی. د دې نه کراهیت تبعیه شو. یجادلونک باس مباحثه کوله پیغمبر ستا سره فی الحق په باره د جهاد کې. بعدما تبینه پس د هغه نه چې ښکاره شوي وه دیو ته کانما یساقون الی الموت گویا چې دی راښکلی شي مرګ لره وهم ینظرون او دی ورته ګوري. ولې راښکلی شو؟ ځکه راښکلی شو چې په 2 تورو باندې او باندې وایي چې په 8 تورو باندې به ته 1000 پاوډ له څنګه شکست ورکړې. اس د سره نشته، جنګي ټوپۍ د سره نشته، ازغره د سره نشته او هغوی مسلح د تیارۍ په بنیاد باندې راغلي سره جنګ کوي. نو مؤمنانو د الله د نبي خو په الله باندې برپور اعتماد. صحیح ده چې الله څه وغواړي هغه به کېږي. خو صحابه کرام
هغه هم په الله باندې اعتماد و، خو لکه چې د جهاد لروان و د قتال لا، نو دلته بې اسلحې و بې سامانه و، نو په دغه وخت کې دا داسې حالات و لکه چا چې جنګ لا په زور روان کړی دی، ځکه د مسلح پوځ سره جنګ کول دا خو ګرانه پرېوتله. کانما یساقون الی الموت، گویا چې دی راښکلی شو مرګ لره او دی ورته کتله. دویم علت وسویه، دویم علت د دعوې ویه چې د غنیمت اختیار د الله او د رسول دی. ولی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کله چې وعده کول الله تعالی ستاسو سره، احدى الطائفتین د یوې د دوو ډلو نه، انها لکم چې دا ستاسو ده، وتودون او تاسو خوښه ګڼله، ان غیر ذات الشوکه چې بغیر اصلحې والا ډله، تکون لکم دا د شي ستاسو دپاره. تاسو خو دا ویله، لیکن الله ویله چې د اصلحې والا ډله دې ستاسو شي. نو الله چې څنګه ما غوښتله چې د اصلحې والا ډلې سره تاسو وجنګېږئ او تاسو غوښتله چې د بې اصلحې والا سره وجنګېږو، دقه رنګې الله وایي د انفال اختیار زما دی، مؤمنانو دا ستاسو نه دی. دا دویم علت شو د انفال دپاره، دعوې دپاره. غیر ذات الشوکة چې بغیر اصلحې والا ډله، بې اصلحې والا ډله، تکون لکم دا د شي تاسو لره. ويريد الله، والله اراده لره، لا يحق الحق چې غالبه کې حق، بکلماته په وعدو خپلو، ويقطع دابر الكافرین، والله کټ کیا جرړه د کافرانو. ليحق الحق د دې لپاره چې الله ښکاره کړي حق لره، دا په یقطع پسې دی ښه، ويقطع دابر الكافرین ليحق الحق، دا جرړه د کافرانو الله ځکه کټ کیا چې ښکاره کړي الله حق لره، ویبطل الباطل، والله ختم کړي باطل لره. یو معنا ویبطل الباطل، او الله ښکاره کړي د باطل باطل والی، د حق حقانیت الله ښکاره کوي او د باطل باطل پرستی الله ښکاره کوله. ولو کره المجرمون، لا یګره چې بدې ګڼي جرم کوونکي. دریم علت وسوی، استستغیثون کله چې تاسو فریاد کولو، ربکم رخپل ته، فاستجاب لکم، الله قبول والی وکړو ستاسو. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وی کله چې د بدر ورځ وه، نو رسول الله مشرکینو ته وکتل، چې وی کتله نو دی په زراو خلک او صحابه کرام 313 کسانو، 314 کسان. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبله ته مخ کړلې او لاسونه خواره کړه او الله ته فریاد کو چې یا الله زمان څه چې د کومه وعده کړې دا هغه رښتینې کا، اسلام غالبه کا، کفر مغلوبه کا. او بار بار به دعا کوله چې یا الله دا وړوکی جماعت د صحابه و دی، الله کو دا هلاک شي، د دین وروسته به څوک عبادت په مخ د ځمکه باندې کوي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رالی، د ولې نه څادر پرېوتله، ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بیته څادر ولا په ولې کې ښودلو او د الله پیغمبر ته ویل کفاکه، ای د الله پیغمبره پس دا دله کافي دی. وایي چې لږ ساعت وشلو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاندل، مسکی شو او ابوبکر ته ویل چې یا ابابکره دا د جبریل رالی او هغه د آیات راوړو چې سیهزم الجمع ویولون الدبر، اوس به شاګانې واړی د ملک انصوري او منډې به وی او شکست به الله ورکړي. نو بیا عبدالله بن مسعود فرمایي رضی الله عنه چې موږ ته د یو زیږ د یو کافره د قتل ځای راته راوښودو چې په دې کې به مردارېږي، په دې کې او په الله مې د قسم یو کافر یو لوی شم د هغه ځای نه اخوا نه و پروت. چې کله سهار جنګ وشلو، استستغیثون کله چې فریاد کوله تاسو ربکم رب ته، فاستجاب لکم، الله قبول والی وکړو تاسو لره، انی ممدکم چې زه امداد کوونکی یم ستاسو، بألف په زرو، من الملائکه د ملایکو نه، مردفین د با پرله پسې راکوزېدونکي وي. هلته مې صورت آل عمران کې مې ته ویلي 124 او 125 کې کله وی 15,000، کله وی 3,000، کله وی 1000. چې کله د کوز بن جابره تعاون کومک را روانو
دی لره. نو په هغه وخت کې الله وییا چې 15,000 به در ولېږم، 3,000 به در ولېږم. خو چې هغه کله شکست پته ورته ولګېده چې کافرو له شکست شوی دی، هغه یې رانل، نو زر ملائک راکوزي شوي دي. وما جعله الله، او نه دی ګرځول الله تعالی دا رالیږل د ملائکو الا بشرا مګر زیری دی، ولتطمئن به قلوبکم، او د دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې زړونه ستاسو. وما النصر، او نه د غلبه د دین الا من عند الله مګر د طرفه د الله نه ده. ان الله یقینا الله تعالی عزیز زورور ذات دی، حکیم مرکار دی، حکمت نړک دی. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء. اذ یغشیکم النعاس، کله چې پټولی تاسو پرکالی، امنتن د پاره د امن، منه د طرفه د الله نه وه دغه پرکالي. دا خبره یاده ساته چې کله قرآن بیانیږي او کله تلاوت کیږي، نو په دغه وخت کې خوب کول دا د شیطان حرکت دی. چې خوب د لرازیه نو بیا به شیطانی وي. داسې نه چې دې ته سکینه وی په شانته د پیر، او ما باندې سکینه راځي. او سکینه خو اطمینان قلبی ته ویه چې زړه دې مطمئنی، لیکن خوبه په دوران د درس کې دا سکینه نه، دا شیطانی. او په وخت د جهاد کې خوبه دغه سکینه ده، بیا دغه آرام دی. ولی ځکه چې خوب د لراله او وستا چې څه وریږي، ګولۍ م وریږي، هلته د تورو کړانګا شیرو ده او ته ودې، نو اوس مسله داره چې اطمینان قلبي دی. په دې خوب کې اصل کې مسله الله رب العزت د انسان غم ورکوي. احد کې چې کله 70 صحابه کرام شهیدان شو او څه زخمیان شو، نو صحابه کرام وایي چې په موږ باندې په ولاړه خوب رالی. نو چې خوب کله رالی، نو وایي زما په لاس کې توره وه، علي وایي ایسته ننولې ده. نو ګوره چې توره د سړي نه ولیږي او په ولاړه باندې وده دی، او هلته جنګ شروع دی او زخمیان پراته او شهیدان پراته، نو دا سړی مطمئن شي. د دغه ځینې علماو استدلال کړی دی چې کله د باندې غم راتو او غمجن کېدلی او فکرمین کېدلی، نو لږه قلاوله او کیناوله کوه، سده بخلا شو. نو چې لږه کیناوله کېږ، نو بیا به څه برابر بی. بهر کې اذ یغشیکم النعاس، کله چې پټوله تاسو لره النعاس پرکالی. او خوبونه مې تدریق قسمه ویلو. امانتن د پاره د امن، منه د طرفه د الله نه، وینزل علیکم من السماء ماء، او الله راولېږله په تاسو باندې د باره نه ماء اوبو لره، لیطهرکم به، د دې دپاره چې تاسو پاکې باغې باندې. مسله دا وه، واقعه واوره چې د آیتونو باندې مخکې پوه شي. ما خو کوزه ذکر کوله، کوم ځای کې وما رمیته کې ذکر کومنګه، خو د تې د دې ځینه واوره چې د مخکنو آیتونو باندې پوه شي مختصره. صحیح ده. نوره په سیرت کې تفصیل ګوره، سیرت مصطفی کې ګوره، رحیق المختوم کې ګوره، داسې نور د سیرت کې د نظرة النعیم کې ګوره وغیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر رالی چې د ابو سفیان قافله تللی ده د تجارتي، او دا شام ته تللی، واپس راځي د مدینې په دې لاره باندې، د بدر باندې لاره وه، چې کله لاړ شي نو هلته به یې ویني، خپله لاره وتې ده. صحیح ده. نو په هغه طرف باندې راځي او دا قافله لوټ کول غواړي. دا اصل بنیادی وجه دا وه چې مسلمانان د مکې مکرمې نه رایستلي وو، نو دوی ته کورونه هم قبضه کړي وو، مالونه جایدادونه هم دوی قبضه کړي وو. نو د دې دپاره الله حکم پیغمبر ته وکړو چې دا قافله را روانه ده، او په دې قافله کې د نومې ښځې او د نوم نارینه تجارتیات سمال پکې وو، خامخا پکې څه نه څه شی پکې د هر سړي وو. دا د ابو سفیان په قافله دغه کې نگرانۍ کې وه، د شام نه رابار کړې وه، را روان. رسول الله صحابو ته اچانک ویله، خو په نیت د جنگ باندې نه وتلی، نو ځکه اوسه دا 313 کسان تلي، خو په نیت د جنگ تلی وی، نو نور صحابه پاتې شوي وو. نو چې کله دی مقام بدر ته
رسیدلو نه مخکې ابو سفیان له چا اطلاع ورکړله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د قافلې پیچا کوي، په قافله پسې را روان دي شاته او لوټ کوي. هغه زمزم نومې سړی و، هغه له پیسې ورکړلې او هغه یې ولېږلو کرایه چې مکې ته لاړ شه او خلک را خبر که ورته ووایه چې ګوره د ابو سفیان قافله ستاسو تجارتي قافله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوټ کوي. په هغه زمانه کې نه لوډ سپیکر و او نه بله څه آله وه. هلته د ګوګې او د اعلان دوه طریقې وي. یو طریقه دا وه چې سړی به بربنډه په اوښ باندې کېناستو او د اوښ پوزې به یې کټ کړي، نو د اوښ نه به وینه روانه وه او دا به پې لغړ ناست و، نو په کوڅو کې به یې نارې والې، نو خلک به لویه واړه راووتل چې څه چل شوی. دا علامه وه چې یا دشمن حمله کوي او یا څه آفت دی، مصیبت را روان دی. نو دا لاړې او دقه طریقه یې وکړله. او دویمه طریقه دا وه چې سړی به غټ غر ته خوته ډیرکۍ ته او کلي ته به د نیکونو او د قومونو نومونه یادول، لکه صفا کې چې موږ ذکر کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت لهب چې راتو نو پاکې کوئی صفا ډیرۍ ته خطی و او نارې ولې یا بني عبد مناف یا بني عبد المطلب. صحیح شول، ای د مناف بچو د مطلب بچو ټول راجمع شو. نو دی را خبر کړله. نو ابوجهل زر زر وګرځېدلو. د دغه نه مخکې څه ورځې دا د عباس خور و عتیقه هغې خوب لیدلی و. خوب یې لیدلی و چې آفت رالی او هغه آفت ټول کورونه د تباه کړله او داسې آفت و چې په هر کور د قریشو کې غم و. لکه د آفت نه ورته څه نه څه میلاو شوې وه حصه. نو خوب خو تا ته ما ویل څه مبشرات دي که نه، دا خو څه دغه نه، نو دا یې پکې کله کله حقیقت هم شي. نو دا خوب حقیقت و. د دې نه خوب نه مراد دا و، دا عباس ته و ارور ته. خو عباس ویل ګوره چې چاته یې ونه وی. د هغې مسله دا وه چې اصل کې د ابوجهل د لبا په قریشو پسې استهزا او ټوکې کولې. د دې عباس یو ملګری و، هغه ته یې ویل او هغه بل ته ویل، هغه بل ته ویل، هېڅ خبره د ابوجهل غوږ ته ورسېدل. ابوجهل سار کې په حرم کې و. عباس وی ما طواف که، وی ما ته وی چې د طواف نه فارغه شي ما خوله به راشي. وی چې زه ورغلم ویل چې مخکې سړو د نبوت دعوې کولې اوس یې ښځې کوي. ویل ما چې څه چل شوی؟ وی چې ستا خو راته کې څه ویل؟ او څنګه خوب لیدلی؟ وی ما چې هېڅکله نه دی، زه منکر شوم مال چې پلید سړی دی او اوس به بېځای خبرې کوي. نو وی زه د خوب نه مکمل منکر شوم. وی ما ته یې وویله کو چېرته دا دې څه لیدلي و او دا رښتیا نه شولو نو زه به په ستاسو ډنډوره به زه وکړم چې دا دروغجن خاندان دی او دی کله سړي دعوه کوي د نبوت، کله ښځې دعوه کوي او کله خوبونه بیانوي وغیره. عباس وایي زه سخت خفه شوم. وایي چې سباله شو، وایي دا دی سړی په کوڅو کې نارې ویه او چې قافله لوټ کېږي. وایي ما مې خور ته ویل چې خوبه جوړ رښتې کېږي. وایي هغه ابوجهله د 1000 قافله مسلحه دا برابره کړله او دومره مستي وکړله چې د ګډا دپاره یې وسه ډمې بوتلي، وینځې وسه بوتلي، دوپړی موپړی وسه ویوړی او شراب یې وسه ویوړی. دا به هلته څکو په خوشحالۍ کې چې کله فتح حاصله کړو. او ویل نن به د مؤمنانو بیخکندي کوو، بیخ به یې وباسو، ختمه به. چې کله دی را روان شو نو د مسلمانانو نه دی مخکې را ورسېدل. دا بدر د مدینې نه ډېر جدا دی. دا به یار الله مې د نه ګناهګاروي لکه دا ځای تیمرګره دومره فاصله کې دا بدر مقام د مدینې منورې نه دی. نو پیدل دی روانو، نو هغه یې مخکې را رسېدلي و ابوجهل دله. نو هغه یې چې کوم چینه و او کوې او کومه ډیرکۍ وه نو هغه هغو نیولې وه. نو مسلمانان په شګلوړه کې وو، په شګه کې وو. نو که په شګه کې د خیل کړی نو مزل نه کېږي، سړی خوېږي. او چې سحر را پاڅېدله نو بعضې صحابه کرامو باندې غسل واجب شوي، دلته اوبه نه وي. نو الله پې نه څه راولېږو؟ باران. وینزل علیکم من السماء ماء. نو باران یې ولر امداد الهي شروع شو. نو مؤمنانو ډوغل کې جوړ کړله، اوبه به یې پکې جمع کولې او کم لوښي وسه و هغه یې هم ډکله مشکیزې او کم صحابه چې حالات د جنابت کې وپي غسل وکړل او بیا به قدم هم نه ښویېدلو، کلک شولو. نو الله پې هغه نعمت تذکره کوي.
وینزل علیکم او الله راولیږله په تاسو باندې من السماء د بارنا ماء اوبه را لیطهرکم به د دې دپاره چې تاسو پاک کي په دې باندې ویذهب عنکم رجز الشیطان او بوزیا ستاسو نه هغه ګندګي او پلیتي د شیطان د دې رجز دوه معنی دي یو خو نجاست ظاهری مراد دی چې حالت د جنابت دی او دویم رجز نه مراد څه دی وسوسه وسوسه دا وه چې یاره 1000 فوج او 313 کسان او بلا اصلې د دې څنګه مقابله کړي او قافله د ابوسفیان خو روغه رمټه لاړه ووتله اخو بچه شوله او دی مقابل شولو د ابو جهل د لښکر سره نو چې بوز الله تعالی وسوسې د شیطان ولیربط علی قلوبکم او الله پټی ولګیا ستاسو په زړونو باندې نو باران یې پراخ کړي نو الله پټی ولګولې د دې په زړونو د ثابت قدمۍ ویثبت به الاقدام او الله مضبوط کیا د دې باران د دې اوبو په ذریعه او د دې پټی په ذریعه باندې الاقدام قدمونه ستاسو پنځم علت دی اذ یوحی ربک کله چې وحی وکړه رب ستا الی الملائکه ملائکو ته انی معکم چې زه ستاسو ملګری یم انی معکم قولوا لهم دا مؤمنانو ته ووایه چې انی معکم زه ستاسو سره یم فثبتوا الذین آمنوا مضبوط کیا کسانو لرا چې ایمان یې راوړی دی سألقي فی قلوب الذین کفروا الرعب زر دی لاویا چې زه به وغورځوم په زړونو دا کسانو کې چې کفر یې کړی دی رعبه ویرې لره فاضربوا ویې وهیا فوق العناق بره د څټونو نه حکم یې ورته کړی که دا حکم چاته شوی ملائکو ته فاضربوا وی وحی ملائکو ته ویلا فوق العناق فوق دلته په معنی د اعلی دی څه معنی شوه فاضربوا وی وحی علی العناق د څټونو د باره په څټونو باندې ووهئ نو د دې نه ژبه ثابته شوه تاسو وی کنه بعضې ویه چې اسلام کې ژبه نشته مخکې به راشي لای داسې سزا وله ورکیه چې رستني پې وترویه فشرد بهم من خلفه د دې د وجې نه زرقاوي به ویله چې 10 جاجره وله خو دې ته تیار دی چې ومې وله خو وایي ژبه که ومې ملاله ومې نو معلومیږي دا چې د یهودیانو په ژبه کې د کافرو ډېره تکلیف دی ورته او ډېر ته نه یېرېږي نو ځکه پې هغه د ذبح حکم جاري کړی او علي رضی الله تعالی عنه هم ذبح کړي یهودیان صحیح ده ویل د ناوې ته ویل دغه کیه ذبح کړي چې دا وینې سمه وبېږي نو شته دی په دې باندې خپل یو کتاب لیکلی شوی دی ځان له بېوالې زما نه خو یوه ویې ولاړی ورکې کوم آب حیات نومې دی آب حیات هغه کتاب کو چېرته ته میلاو شو نو ری وړه استاجي ښه نشته دی ما سره 8 کاله مخکې راسو او په هغې ثابت د قرآن او د حدیث په رڼا کې هغې څه احکامات د جهاد ثابت کړي اوس پابندي ده په دې کتاب باندې ما نه یو حضرت وی وړ بېرته یې رانه وړ کېدای شي هغه هم پسې اخرت ته تللی سألقي زر دی چې زه به وغورځوم الله ویا فی قلوب الذین په زړونو دا کسانو کې کفرو چې کفر یې کړی رعب ویلې لره فاضربوا الله وی وهیا فوق العناق بره د څټونو نه وضربوا وی وهئ منهم د دېو نه کل بنان هر د ګوتې بنده دا یې ولې ووایه چې اسلحه بې روانه لیه چې ګوتې خوږ شي که نه او دا ګوتې د ناکټ کوي دا بندونه نو بیا ټوپک مبک نه شي چلولی الله وایي ذالک دا د دې د وجې نه دا حکم د قتال الله ویا د کافر سره ذالک دا حکم د جنګ د دې د وجې نه دی بیا نوم یقینا دوی لا یشاق الله ورسوله دی مخالفت کړی دی د الله ورسوله او د رسول الله ومن یشاقق الله چا چې مخالفت وکړو د الله ورسوله او د رسول الله فإن الله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب والا دی ذالکم تاسو ته وامه فذوقوه وسکیا دا عذاب وان للکافرین عذاب النار لای کافرانو لر عذاب دی د اور دلته لای د قصدا د اساسو په لاسونو باندې او لای ګورا کافر لر سخت عذاب تیار دی د اور یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا اوس اول قانون ذکر کوي د جهاد
کله چې جهاد لزیا نه لای ګوره راڅختی به نه داسې نه چې تلی او بېرته دې خپې رایستلي چې ما خو په کور کې جواب نه دی ویلی او واړه واړه مور او پلار مې دي داسې نه چې بیا دا وی نه چې ځې نو ځان به ښه وتلې صحیح شوله چې بیا نه وی چې وره داسې وضع موږ څه شوې ده سره دې به خلاصېږي یو ما ته ویل واړه واړه مور او پلار مې ما چې ځه واړه واړه دي نو ته غټ صحیح په مخه دی ښه نو الله وایي چې ځئ ګوره کافر ته به شا نه اړوئ او که شا دې واړول او د میدان د جهاد نه اوس یې سزا ته ګوره چې څومره لویه سزا ده د دې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو اذا لقیتم الذین کله چې مخامخ شئ تاسو دا کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی دی زحفا په میدان د جهاد کې یو معنا زحفا الله په وخت د ګڼه کې په وخت د ګڼه کې اوس مخامخ شي نو فلا تولوهم الادبار الله یې ماړوئ هغوی ته شاګانې خپلې دا کنایه ده د څه نه د تیښتې نه حدیث کې راځي د الله نبي فرمایي د اوو هلاکوونکو ګناهونو نه ځان وساتئ اوو ګناهونه داسې دي چې دا انسان تباه کوي پاکې یو څه دی التولی یوم الزحف په وخت د دشمن د مخامخ کېدلو کې څښتېدل باګ نیمې کامیاب صحیح ده دا به نه کوي فلا تولوهم الادبار الله یې ماړوئ دیو ته شاګانې وما یولیم او چا چې واړوله دیو ته یومئذ په دغه ورځ باندې دوبرو شا خپله الا متحرفا مګره خو دا سړی هنر جوړونکی و لقتال د پاره د جنګ او متحیزا الی فئه او یا ملګری کېدونکی و د خپل جماعت او خپلې ډلې سره نو دا پکې ماپ دی دا دوه صورتونه مستثنا دي یو صورت دا چې ته غلی غلی کېږي که نه په شا روان دي ځان دې بوله کړی دی خو نیت دې دا دی چې دا خلک را باندې د څه ګمان ونه کړي د جنګ منګه او یو دم به پې حمله وکړم چې د مین ته ورننوځم نو ځان دې بالکل بوله کړی او په شا تې را رواني خو د تیښتې نیت دې نه دی بېرته دې د واپسۍ د حملې نیت دی دا صورت مستثنا دی په دې کې تا ګناه نشته کو ته ولګېدلي او دې ته ګرځېدل او تخته نه وی او دویم صورت دا دی چې ملګري د نه بېدرکه شوي 15 شل 40 50 ملګري او ته ځان له چرته پاتې شوی نو په دې بنیاد باندې شاته رالیه چې دا خو ډېر کسان دي زما خو ډېر جماعت راساو شل 50 کسان ورېږه د هغو سره ملګری کوي نو په شریکه به څه وکړو جنګ وکړو نو دا صورت هم ته مستثنا دی ښه جي نه لایکو د دې دوو صورتونو نه ما سیوا وه نو فقد باء بغضب من الله نو دا سړی لا ویخته شو په غوسه د الله باندې وماواه ولا زید د جهنم دی ګوره چې څومره ثواب ډېر دی نو ګوره رقم نه ګناه هم ډېره ده چې ثواب د جهاد ډېر دی که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابي رالی وی د الله پیغمبره چې زه د الله په لاره کې وجنګېږم څه به راکړې ویې ټول ګناهونه دې معاف بیا یې ویل ټول دې معاف بیا جبریل رالی وی الله وی چې الا الدین ګوره قرض نه معاف کوي دا حقوق العباد نو ټول ګناهونه دې صغائر او کبایر او بیا علما دا هم فرمایي چې خیر دی کو قصدن نو او نیسیانن خطاان د مخلوق قرض وړی نو هلته به دقه صاحب مال دا مالک به الله رب العزت راضي کی او دا مجاهد به الله جنت ته بی خو قصدن نه داسې نه چې بړه دې ورته راوالي چې زه مړه غټه مرتبه مې ده ولته به اوسه ګوري نه خطاان نیسیانن چېرته حق د باندې پاتې شوی او پته درته نه وه نو الله به د دې په بدل کې صاحب حق لا الله رب العزت درجې اوچتې کی جنت به ورکي او تعالی به پې الله رب العزت مرتبه نه خرابوي د شهادت غټه مرتبه ده که نه نه لای ماواه او د جهنم او جهنم دی و بئس المصیر الله ډېر بد ځای دی د ګرځېدلو شپږم علت وایي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الله تاسو نه دي وجلي ګوره دیو لره ولكن الله قتلهم لیکن الله وجلي دي دیو لره ولې بیا اصلحه تا څنګه مړه کړله ای په اتو تورو او په لسو تورو باندې تا زر کسانو مقابله څنګه وکړله
الله دا ما وجلی دی. د دې د وجه نه صحابه کرام وایي چې ګوره کم مړی به پروت و که نه او ملائکو به والی نو د هغه دا څټ به سوی و چې په توره به یې والی و نو دې څټ به لمبه کړې وه نو دا به سوی او چې صحابه به کم والی و نو هغه به بیل معلومېدل. عباس یې نیولی و ری وسو نو دا د وجود نه ډېر غټ و او کمیس یې تشلولی و. دا د پیغمبر تره و. دا یې په زور را روان کړی و جنګ له. دا مسلمان هم و. دا پټ ایمان قبول کړی و. نو دا ابو جهل دلی او مرګرو په زور مجبوران را روان کو. هلته یې ورسه بایکاټ کاو. نو چې کله وینیو او ری وسلو پیغمبر علیه السلام ولید کمیس پسې نه و غټ سړی. نو ورکوټو صحابه ونیولی و. نو د الله نبي ته یې ویل چې د الله پیغمبره دا زه دې نیم نیولی اصل خلک نور نو خو ملایک راکوشي وي 1000. نو دا جنګ هم هغه یې کړی و او یا کسان یې نیولي او بیا یې صحابه کرامو ته حواله کړي او په زړه کې الله یې راچلې وه. الله فلم تقتلهم تاسو نه دې وجلي دیو لره ولکن الله قتلهم لیکن الله وجلي دي دیو لره. وما رمیت اذ رمیت معنی ته ګوره وما رمیت او تا نه دې رسولي د کافرانو سترګو ته دا شګي اذ رمیت کله چې تا اوښتلې د لاس نه ولکن الله رما لیکن الله رسولی دي سترګو د کافرو ته. مسله دا وه چې دې آیات په باره کې ډېر اقوال دي. یو قول دا دی چې دا په مقام د بدر باندې راغلی چې رسول الله سلم شګه راواغستله او دا یې د کافرو طرف ته ګزار کړه و شاهت الوجوه دا ټکی وه چې مختورن دي مخونه. نو دا د هر کافر داسې کافر نه و چې دغه سترګې ته شګه نه ورسېدلې. نو دا الله وایي تا نه ده رسولې دا ما ورسوله. یو دویم قول دا دی نه چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت کاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله بستره علي څملاو دی کې تاو شوي و ماسره او پیغمبر ته د قتل بندوبست کړی نو پیغمبر علیه السلام ته الله وحی وکړله چې خاوره راواله او دا گزار که نور رسول زما کار دی. چې کله خاورې گزار کړی د هر کافر سترګې ته ورسېدلې او په سر باندې پرتې وي. نو رسول الله سلم ته نه ووتلو هغه هلال علي رضی الله تعالی عنه د پیغمبر په بستره باندې پروت بیا خو تلی دی او دی ګیر شاپېره تاو. تبلیغیان چې وایي د 100 تورو د لاندې حفاظت زموږ د پیغمبر کړی دا دقه ځای دی. نو الله یې تا نه وې رسولې نو چا ورته ویل په سرونو م ګوتې ووایي هغه د باندې خاورې م ګزارلي چې دا چل یې وکړو خړو. نو الله وایي تا نه دي رسولي دا منګه رسولي د 100 تورو د لاندې ول الله حفاظت کړی. بعضې وایي چې دا د حنین په غذا کې شوې ده خو بهر کې د هر یوه سلګي صحیح ده چې شکست الله ورکوي. نو نن سبا ته ګوره په افغانستان کې به طالب په دغه ټوپک باندې څه کړي او په دغه تمانچګۍ باندې او د هغو سره څو زره پلکه او تیارې ورسره دي هلیکاپټرې ورسره دي دارنګې توپخانې ورسره دي داسې پسې راکټې ورسره دي نوره څومره بندوبست یې ورسه وایي داسې چشمې دي چې د شپې سړی ییني. د نوک د برېښنا دی وایي معلومه یه او د نوک برېښنا یې ملاړه د شپې چشمې یې ملاړې ټکنالوجي یې ملاړه. حالان کې داسې څیز یې په دې توپچي باندې لګولی او کله چې د دې غره د سر نه وګورې د دومره غټه بربونقۍ ده سپینه بربونقۍ وه اوسپنۍ که نه هغوی خو تلي دي نو دا یې لګولی وه په خپلو سکاوټونو باندې چې کله به مجاهدینو په مزایل لا پاڅاوه نو دې بربونقۍ به اواز کاو نو دی سورنګان جوړ کړي حق ته به څښتېدله او دا مزایل او دا راکټ به دې بربونقۍ دې قلا ته نه پرېښوسو دا به یې په هوا کې چاو. داسې سیستم ورسره په قلاوونو کې دا د انګریزانو سه یوه سیلۍ راوړې وه دی دغه ته کونړ ته نو بیا یې په جاز باندې بمباري پرې وکړه د دې دپاره چې چېرته یې نه دا ملک وینیسي داسې نه چې نقل ترې وکړي دا خو بیا د نقل زړور دی که نه نو هغه یې بیا په جاز باندې ووښتله. لوی شیز دی بغیر د څه شي نه ولاړ دی بربونقۍ کلکه ولاړې ته وایي څوک پې سیلۍ ورکوي او پورته زور کوي د ښکته زور کوي په څه شي اوسه کلکه کلي. اوس ته نه ګورې ډرون کیمرې نه دي صحیح ده مجاهد به د غره په سر کې دي نه پسې ډرون کیمره پاڅوه هلته تصویر او ورڅه اخلي سړی هم رالي هر څه هم رالي ګټې بوټي راځي. د دغه ټکنالوژۍ باوجود الله ذلیله کړه که نه د ځمکې سه ویل 52 ممالک نو دا وسري کامل ایمان غواړي د صحابهو په شان. بعضې خلک وایي فلسطین کې وایي یاره مجاهدینو راقار کړه مجاهدینو راقار کړي نه دي دقه مجاهد به الله د ملا د ماتولو سبب ګرځي یا دې ساته یا به ژوندي و یا به مړي و. اوس ورننوتل د دوی مثال نه دی
د دې مثال وستاجي د وینو دی د وینو دا چې ملک ته درننه وتل کنه به تمه مکه و چې دا به وځي دا به چرته وځي دا خو چې ته 15 شهیدان کې لس پیدا کیږي چې لس شهیدان کې 50 پیدا کیږي ستا په باجوړ کې چې په یو مدرسه بمباري وشوله څومره وزېږول اتیا لاړ کنه خو اتیا زره پیدا کړ پکې دا ګوره پیدا کوي دا مو و چې یو مجاهد به زه ختم کوم دا نشي ختمولی په وجلو تاریخ ګواه دی چې مسلمان په وجلو نه ختمیږي مسلمان به په دې خرابیږي چې مسلمان د پیغمبر طریقه پریږدي او د الله حکم او د غیر د اختیار کی بس بیا به د الله نصرت نه نو بیا به نقصان کو وما رمیت لا تا ندی رسولی اذ رمیت کله چې تا وشتلې د لاس نه شګو لره ولکن الله رما لیکن الله رسولی دی ولی یبلی المؤمنین دا علت دی د قتال الله وی دا می ولی دا جنگ لازم کو دا می د دې دپاره ولیبلی المؤمنین او د دې دپاره چې الله امتحان والی د مؤمنانو امتحان الله کله کله علي کنه جنگ لازم کې الله چې اوس پکې منافق هم معلوم کې مؤمن هم د پکې معلوم کې هر سړی خو سینه ټپوي زبردست وکم زبردست وکم اوس به څه وکړي هیڅ هم نشي کولی فیسبوک ته به پروت سر دې په خلاصېږي یو معنا دویمه معنا واردې لیبلیا معنا ده ولینعمه په معنی که اوس به معنا داسې وکړي او د دې لپاره چې الله نعمت وکړي او احسان وکړي په مؤمنانو باندې منه د خپل طرفه بلا ان حسنا انعام خستا نو انعام څنګه دی نو ته به وایې چې یاره په جنګ کې خو انعامونه نشته نو انعام شهادت دی که نه نو د بدر شهداو ته څوک شي رسېدی د بدر د غازیانو د شهداو په باره کې الله وایي چې زه ترې راضي او دا کم چې ژوندي دي چې په مستقبل کې هم څه کارونه کوي الله وایي دا معاف دي آینده زمانه یې موله معاف کړه چې څومره عمر یې دی الله وایي آینده کې چې څه کار کوي هم دا ورته معاف دی خطا او د شهداو یې کومه مرتبه وه الله ورسره ملاقات کړی و براه راست نو دا لوی انعام وکنه دا ما الله وایي کولو ان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه ذات ذالکم دا امتحان تاسو ته واما د طرفه د الله نه وان الله یقینا الله تعالی موهن کید الکافرین الله تعالی ذلیل کوونکی دی چل ول د کافرانو یا موهن الله تعالی کمزوری کوونکی دی چل ول د کافرانو نو دی به چل ول تدبیر جوړی خو الله یې کمزوری کومه ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح الله ویا کو تاسو طلب کویا د فتح او د غلبیا نه فقد جاءکم الفتح راغلی دا غلب او فتح دا خطاب د یا مشرکینو ته او دا قول چا کړو دا ابو جهل ویلیو ویل اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء یا الله وی کو دا پیغمبره په حق باندې نور او وروا په منګ باندې کانی سره باندې را وروا غټ ویل را باندې را وروا الله ویا کو دا طلب کوي د فتح ان تستفتحوا و تاسو غواړی الله ویا پتا فقد جاءکم الفتح الله وی راغلی د فتح او غلبه و ان تنتهوا او کو تاسو منع شویا د جنگ د پیغمبر او د مؤمنانو نه فهو خیر لکم الله دا به ډېره غوره تاسو لره و ان تعودوا او کو تاسو واپس شویا جنگ د مؤمنانو ته نعود لای ګوره موږ به واپس شو نصرت د مؤمنانو ته ولن تغنی عنکم هیڅکله به پیدا درنکي تاسو لره فئتکم جماعت او ډله ستاسو شیندې څه څیزه ولو کثرت اگر الله ویا چې ډیر وي وان الله یقینا الله تعالی مع المؤمنین ملګری دی د مؤمنانو مونځ وکړه د پاوکامه پورې د پاوکام دوه پورې تاسو ته وقفه ده مونځ وکړئ د هغې نه وروسته به بیا درس شروع کوو صحیح ده مونځ وکړه د پاوکام دوه پورې او بیا به د هغې نه وروسته درس شروع کوو بیرته